السلام علیکم. نوی ویډیو سره تاسو خلکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به ډېر خوشحاله وئ. ژوند په مزو کې به وئ. ملاکنډ ډیویژن کې ډېر زیات ظلم شوی، ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې. د پی ټي آی پارټۍ سره تعلق لرونکي د آی ایس اف نایب صدر محمد زادہ آگرہ چې په سوشل میډیا یو ورکرو په هغې به د ایسو خلاف اپریشن یې کولې، د ایسو خلاف به یې خبرې کولې او دا به یې ویلې چې موږ د خپل نسل لپاره یو داسې کارنامه کول غواړو چې هغه نسل بیا موږ ته دواګانې کوي. خو دوستان چې څوک هم د مستقبل یعنې د روان نسل لپاره سوچ کوي نو هغه په دې دنیا کې نه پاتې کېږي. همدغرانګې محمد زادہ آگرہ ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شو. چا قتل کو، په څه وجه یې قتل کو، اخر د محمد زادہ آگرہ ګناه څه وه؟ پوره معلومات خبرولو لپاره زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ. تر اوسه زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی، خو موږ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر دې نشان ورڅخه خامخا وغږئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ملاکنډ ډیویژن کې ډېر زیات ظلم شوی دی، ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې محمد زادہ آگرہ تېره شپه نامعلومه کسانو په ډزو باندې ویشتی دی او ډېر زیات بېدردۍ سره یې قتل کړی دی. دوستانو محمد زادہ آگرہ څه ګناه وه؟ دا ګناه وه چې هغه به سپینې خبرې کولې، په زړه کې به یې څه نه ساتل. تېره ورځ چې د هغه کله د ډي سي په دفتر کې بیان کړی دی، بیا د هغه بیان کو نه بعد د په سوشل میډیا باندې یو پوسټ کړی و چې زما ژوند ته خطره ده، ما پسې خلکه پوسټونه کوي، ما پسې خلکه دمکې نه راکوي. او دوستانو چې کله د پوسټ وکړو د پوسټ له پوره شپږ اووه ګنټې بعد بیا محمد آگرہ په دې دنیا کې نه پاتې شوی. دوستانو محمد آگرہ ته ډېر زیات ظلم شوی دی. الله دې وکړي چې محمد آگرہ ته انصاف میلو شي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر دې نشان ورڅخه خامخا وغږئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.